د بخښونکي او مهربان خدای په نامه د ژوندون تلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم زموږ ولایتي خپرونه ده د پکتیا ولایت د جانخیلو په دره کې یو. دغه سیمه چې ګورئ دا د جانخیلو دره ورته وایي. جانخیلو دره یو ډېره اوږده دره ده، ډېره ښکلې، ډېر ښکلی طبیعت لري، غرونه یې ځنګلونه لري، هواره یې ښې پراخه کرنې ځمکې لري او ښې اوبه لري. ژمی یې د غرونو په سرو باندې ډېرې واورې کېږي، جنغوزیو، د څېړیو، د نورو مختلفو ونو چې په غرو کې دي دا سیمې ته ډېره ښکلا ورکړې ده. د څنګ سایډ د غرو په ډډو کې ډېر ښکلي کلي کورونه دي چې ډبرو نه جوړ شوي او په اصطلاح د غونډیو په سرونو باندې دي. د درې په اوله برخه کې د منګلو او د څمکنیو خلک اوسېږي، خو وړاندې بیا ټول منګل دي. ډېره پراخه دره ده، په سلګونو کلي او کورونه لري. منګل خو بیا په خپلو کې په څو خیلو باندې ویشل شوي، که څه هم پخوا داسې توند او ترخه خلک وو، سړکونه یې نه پرېښول، مکتبونه یې نه پرېښول. د بده مرغه چې تر اوسه یې جانخیلو سړک هم داسې خامه پاتې دی او دا ټوله سیمه یې په دوړو باندې اخیستې ده. او دغه سیمې ته سلیمان خیل وایي چې تقریبا په لسګونو کلي دي. دغه سیمه ډېره امن ده د پکتیا په ولایت کې او دغه امن هم د دې سیمې خلکو راوستلی دی چې نه غواړي په سیمه کې ناامني جوړه شي. دا چې په دې دره کې څومره خلک اوسېږي، د کومو قومونو دي. منګل خو یو ډېر ښه تاریخ لري، پخوانی ښه دود او دستور لري، جرګې مرکې لري. غواړو په دې خپرونه کې د دې سیمې د تاریخ او کلتور په برخه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو، د خلکو خبرې هم واورو، ستونزې او مشکلات یې هم په چارواکو ورسوو. نو هیله لرو د دې خپرونې تر پایه پورې راسره مل واوسئ. ځوانان وایي د ډېره مسته ځواني تېره کړې ده او بنډارو ته به تا چه مجلسو ته په اصطلاح د ساز و سرود مجلسو ته به وایي ډېر ته او خلک به راتلل، دا یې نه پرېښود. د ځوانانو سرتنګه دی و او شوق زیات و. مو په خپله مجلسه کولو او بیا به چې کور کې وم د توغندې داسې پښتانه څوک به چې راوړه دمزولې پښو ته به ورته ډېر څپې کول خو چا پرېښوم نه. د مجلس به چې و نو دا مجلسو ته به بوم، مجلس ته نور مې ترکتول چلولو. تقریبا 15 کاله کم زیات مو ترکتول چلولی ده. یو کال مې شوال چلولی ده، دستر بردوزل. نو او وخت جامې د څه شي نه وي حاجي صاحب، چې پایزار د څه شي نه و، څه رقم پایزار و؟ دا د اکثره وخت کې دا هغه ربړینې کېړی وي، باب یې هغه و. دومره متلي به و چې تقریبا انچي نه چې غوټ نه وي نو کام به نه وي، دومره متلي کېړی به پوکول ربړینې. ځنو خلکو به داسې کار کولو چې د کوړمي ورقم ته شاید یې ترکونانې د هغه نه جوړوي، د مزرو نه، د هغه نه لرګیو نه دا به جوړولې ځنو خلکو. د جوماتو ته هغه ته به پکې تلل، داسې پرې داسې نږدې بیا وګړبولې. اوس اکثره ډېرو خلکو سره به اوس یې پرتې ایښي دي. نو دا د څپلیو نه داسې به لوړل خوست ته، دا پړي مړي به یې راوړل، مزید به یې راوړل، دلته به یې څپلی ته نه جوړولې، پړي به ته نه جوړولې، د مول څانګې به ته نه جوړولې. مخکې ورسه دا رقم ته وخت او مخلوق نه پوسه کم و. خو بیا پاکې نستې وې، خورۍ به وې چې یو منغله به ځنو خلکو پیدا کوله، یوه بل ته به منډې پسې ویل. داسې وخت راغلی چې په اختر کې د کالي نه وي کړي او ډېر خفه شوی وي. ډېر خفه شوی نه، ډېرو ته ولاکه رسېدلي وي. داسې بنونه نه وو مونږ کې، دا هغه نه ده. اکثره جمعې به دا غوټې نه دی، دا مونږ د زلغونځیو غوټې دا هغه په یورو به ځنه خلکو مینځلی کالي صابونونه نه وو. په نه چا پېژندلی نه. نو کالي په کال کې د چا وسېدو چې یو جوړ کالي واخلي اولادو ته؟ دومره خامخا دومره وس به و، خو داسې هغه به نه و چې زه چېرې څم ورشه دا جمعې لرې کوم نوره وغندم. دا کیسې نه وي. دا کیسې نه وي. نو واده به دی چې سړي به واده وکړو که نه، نو زوم به بیا ځان ته جامې مامې کړی شوی، څپلۍ مپلۍ اخیستی شوی، که د بل چا نه به قرض راوړلی؟ نه، هغه به چا رقم ته وې ځان به جوړولو ورته که نه.
بیا بیا سورګونې نوره جمعې ورته کول نور جامې ورته لونګۍ او وخت وادونه په څو روپۍ وو مثلا واده په څو روپۍ په هغه وخت کې وده به چې وکړو هغه وخت کې ارزونې وې وده به چې په وکړو نو ښې خوړې به پکولې ښه مولونه به په لولول یو دا غوټې وریجې په یو وخت کې رواج وي دا موینې دا نرۍ وریجې دا نه وي یو وخت کې داسې به ته وایم چې نه وي که نه اکثره ډېرو خلکو پېژندیانه د تا په یاد کېږي چې دلته موټر راتلل شالینو ته کوم وخت چې ته په موټر کې سوور شوې او کابل ته تلې یا ګرځېدې څه احساس دې کو دا موټر دا شیو نه و دوه راولي په زمت خان راغلو دلته پیاده کش سړکې مرکې نه وې دغه د مونږ خلکو نه دغه کوم ډریوران و کوم سابقه خال د نن مو دا جمع کوله روغله دا خلک مشران یې ټولوله روغله جامې ورسه کولې جرګې ورسه کولې د خپلې د خوږي نه یې کار وخستو خو چې دی مونږ منطقي دا خبرې ورسه ومنلې مکتب یې څوک بتلل نه مکتب سړی ورته معلوم کړو چې زه مکتب ته څم یوه ځوان به ووې کوم په جګ سیاست به پیسې ټولې کړې رحمان صاحب ولې دا چې دا رحمان به پالیسي ده آفرین دغو ته بستول خو د ډریورانو حکومت وکنه د ډریورانو هغه یې وغوښتو دا ډریورۍ ته څوک نه تلل نن مو ټول ورته وښیل که نه مونږ کې یعنې چې ډریوران شي مکتبیان شي آفرین دغو ته مو پیسې ټولې کړې په پیسو به خرڅ شول وبړل د خلک وایي د منګل ډېر ترخه خلک و نه سړک پرېښود نه مکتب پرېښود دلیل یې چې ولې د سړک او مکتب نه پرېښود دا د فیض محمد خان ولي دوه افسرانو دلته پورې مونږ برانه دراس و په دغه دراس کې بیا مونږ او دغه ورکې نیکه و دغه کمرې ته چې ناست دا چې ورته راووتو ورته ویې چې د ماړۍ چې څه حساب چې کوي ورته ویې چې یو کټه مستي راوړی یا ګډل راوړی او په سیبانو که نه چوره پښتو نه شو ویلی ورسره ډېر چور به ښه عسکر به ورسره و مسلح اوسان به ورسره و داسې اوسان به و چې وایي نو دغه منطقي نه یې سړک یې غوښتې ورته ویې چې خلکو اکثره یور ورسه ګرځېدو ځنه خبرې بیا په پښتو کولې چې تاسې به زه به مړ وم زما نوم به جمدی وي ویلې دا سړک یې تاسې ما ته راکړئ ما دغه سړک دی بعضو د مکتب به یې تیسي دغه به زه مړ وم ما نوم به جمدی وي دا چا کړي دا فیض محمد خان کړي فیض محمد خان ولي کړي او تاسو مشران وی چې نه غواړو مونږ دغسې خلکو داسې زمونې وې که نه زمانې اخر ورسره داسې به ته وایم چې طلبۍ ورسره شروع کړه پاکستان ته به چې د سپین لرګي ووختل ځای په ځای پات ورته وچولو د لرګي په بان کړل چې وښان یې په بان کړل هغه نه بعد ټول تور سپینه هر څه یې په ومنل سړک تېر شو سړک یې راویلو دا د موږ سناتور د خدای وبخښي ټول مردګان د خدای وبخښي دا پکې سپور و هغه زیسي ورکه موټر و سرکوري د اوت په وخت کې ظاهرشاه وخت چې سپور و د موټر یې راوځو وایي د مخلوق ښځې نر مخلوق چړانګ و چې موټر یې اول ور ولیدو چې اول یې ولیدو اخره ته چې بیده سړک چې ویلو و سرکوري نه ویلو په قوم یې ویلو په قوم یې جوړولو قوم به هر سړي خپله حساب خپل ځای کې خپله جوړوله یوې بلې موضوع ته بېرته راځو چې کوم وخت تا ته واده وکړو په اصطلاح د سمال یې راوړه د تا ته د پلار او مور مشوره وکړه چې پلاني کاکا لور درته کړو که نه همداسې سربخوا دې وکړه او ته ناخبره وې نه دا مشوره موږ هغسې نه کوي زامنو څه څوک نه کوي نه کوي دا نه کوي خو بس خواښی شي خو مونږ کې بیا دا رواج ده چې بس زه پلونکي ځای کې واده کم جلکۍ کم پلونکي ته نو هغه چې ورته وایي چې خو په ویده څه کم نو بیا څه بیر شي هغه ته جلکۍ وکړي جلکۍ والا زندګي وکړي کور و ژوند یې وکړي جلکۍ وکړي ښځې مزې ورشي چې هر کله دا ویرالی بیا نو هغه ورته روی شي بیا دا زومه وکړي او کور مور یې وکړي زندګي یې وکړي ژوند یې وکړي نه پخوا سره کم پخوا نه رقم ته وایي همدا رقم خو نه وایي چې اوس په پټو سترګو په چا کولی پخوا به خلکو وایي چې پیریان دي شیشکې دې روي دي کوم وخت د شیشکې پیریانو بلاوې چېرته لیدلي دي دا شیشکې چې کومې ورته یې د بلاوې نو دا مخکې وې دا شیونه وو خو اوس وخت کې څوک نه یې چې دا شی مو لیدلی مو په خپله داسې لیدلی دی دلته یوې کوټې ور واخیستو پورې مونږ
صاحب دا کوټې وجوړې کړي دي دا کله مو جوړ کړی مونږ اکثره پورې دا مو کلیوال دی پورې یخ کلي یو نو هغه نه دلي بر پورې شو نو هلته یو کور و چې هغه اور واخیستو بیا مو ستپاکر سره و ملاتې مو ته بیده بیدې و پرې نه وای وداب سر وړی و نو زه جګ شوم مور غاګه نه وکړو چې ویښې مو چا وی چې پلونکي ګلې کوټې اور خستی ده چې داسې پټۍ کې د توی رالم د پورې غوړه کې و دیره وه زاړه ډېره زنډنه دیره وه هغه دیره بلکل زما په زړه کې دایا نه زما په یاد ونه وه د زنډنه دیره وه په دا دیره کې داسې یو ښار ته جګ شو که نه تک سپین و داسې پسې جګېدو پاکه د لونګۍ خیله یې سار نه ورته غورځېدل دومره نور نظیر نه پسې لګېدو مول یې د غونه داسې جګ شو دا مې داسې کېدلی دا بل ځای بار د ګردش په غچې چې موږ سېرونه نه باره ډوډا ورته دغه د مشک نرلوندې په دغه ځای کې ټکټره سره و یو وډکر سره و شپه وه سخت سوړه و دا په خود د ډوډۍ زرانه ده هغه کې اوس یې بجلي په لګولې ده نو دا ځای کې چې ویې راغلو په د سره غوټ مان کېرته نوسته ده سړي ور ورته خطو کېږي ور مې ورته خطو چې خو ما څه خو ټکټره سره و ټکټر نه یې ووایه زه ورته کوشم اوس راځو کې سخته تیږې تالې وي د غونډورې د سړک کې تالو اوس یې تیږې ورونه په کم سړک خوم و پوخ نه و ورونه په کم سترګې دا سیړه وي دا سیړه وي ولاکه ورمنې کې وایي یاره چې دغه سترګې بې دا سر وغړولې مو ټکټر یې چرغونه دي چرغونه تیز و داسې وخت تپوس پالنه داسې یاد کې توتون دي انګور دي او خلکو دا بوډي نیر کېنسته چې کېنسته څه دا دی کې منډه وکړه ټکټر ته میرمن خو د ژوندی دا اوس د چاپي کولو ده چاپي کوي دی چاپي کوي دی خلک وایي دغه میړه میرمن چې زاړه شي بیا وایي ډېره مینه پیدا کړي چې ما سې لمن او کالي سره ولګي وایي ډېرې مزې ته وکړي وایي په همدې زړه صبر شي رښتیا وایي ولاکه پوهېږو نه پوهېږې قدرمن لیدونکو د جانخیلو دره د طبیعت د لحاظ او د ځنګلونو د لحاظ ډیره ښکلې دره ده که څه هم د داود خان بابا په دوران کې دلته د جانخیلو درې سړک په خامه شکل باندې جوړ شوی و پلونه پلچکونه یې او یوه بله مهمه دلته د ځنګلونو پروژه وه چې جرمنیان راغلي وو پور سر مخامخ معلومیږي خو هغه ځنګل چې ښودل شوی په مغه وخت کې دلته یې خلکو ته پیسې ورکولې په د غرونو کې نوي ځنګلونه یې ښودل د نیکه مرغه چې هغه ځنګل اوس داسې شین دی چې د ځمکې مخ نه کې معلومیږي که څه هم پالنه یې په تېر انقلاب کې نه ده شوې خو هغه ځنګل داسې پاتې دی او بله مهمه خبر دا ده چې سړک داسې خامه دی ډېر ولسونه دلته پراته دي دغه د درې رنګ یې بدل کړی دی په دوړو سپیره ده بوټي نباتات یې حتی انسانانو ته مریضۍ پیدا شوي دي که څه هم د خلک وایي چې موږ مظاهرې وکړي غوښتنې وکړي ولې د موږ غږ چا ونه لوېدو ځکه دې سیمې یو داسې مشر او وکیل یو څوک نشته چې دې سیمې غم وخوري
په ولایتونو کې برسیره په پارلمان کې په بودیجو په پروژو باندې چور او چاپاوي هر څوک خپلې منطقې ته کش کوي دا خلک چې په اساسي شکل ورته وګوري ډېر مستحق خلک دي یو خو دغه سیمه نسبتا امن ده دلته چې موږ ولاړ یو پور سر سړک دی داسې خامه دی دوړې دي ګردونه دي تقریبا 2 کیلومتره یوې خواته او 2 کیلومتره بلې خواته دا دوړې پرېوځي په کورونو باندې په ونو باندې په نباتاتو یعنی دی د دوړو سره ډېر فضاب دي او دویمه مسله دا ده چې دغه ځنګل دی که څه هم خلک باید اوس دا کار وکړي دولت بیا په دې پروژه باندې نه د زراعت وزارت نه د ځنګلونو برخې دلته هیڅ کار نه کړی باید حفاظت یې کړی وای څوک ورته نیولي وای خلکو ته یې لارښوونې کړې وای چې دغه نورو غرو کې همداسې ځنګلونه ایښي وای ولې بدبختانه د موږ حکومت په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې دی ځوانه نوم دې څه دی څه کاروبار کې د کوم کلي اوسېدونکی یې نوم مې عبدالخالق دی تخلص مې عاطف دی د جانخیلو دارې مربوط د سلیمان خیلو اوسېدونکی یم ښه دلته د خلک د سړک نه د سړک ولې نه جوړېږي خلک ډېر شکایت کوي د سړک څومره مشکلات دي غوښتنې د سړک په اړه باندې څه دي تاسو به هم په جریان کې وای رسنۍ به شاید ټول په جریان کې وي دغه سړک چې له پخوا راهیسې څو ځله د ولسونو سره وعدې شوي دي لوړپوړو چارواکو وعدې ورسره کړي چې مطلب په دغه کال کې وپخېږي یعنې په دغه حمل کې وپخېږي یا په دغه پسرلي کې وپخېږي خو بدبختانه باید ووایي چې دغه سړک عملا کار نه دی شروع شوی او کارونه یې همداسې نیمګړي پاتې دي تاسو ګورئ تاسو خپله ولیدل د ساحه چې کله موټر ځي ډېر نفوس دي چې کله موټر ځي ګردونه کلو ته راځي پټیو ته راځي کورونو ته راځي هغې نه ډول ډول تنفسي ناروغۍ پیدا کېږي اکثره خلک یې په تنفسي ناروغۍ اخته کړي دي نباتاتو ځنګلونو باغدارۍ ته څومره ضرر دی بله ټولو برخو ته ضرر دی نه یوازې د انسانانو ته ضرر دی بلکې په نباتاتو همداشان په شنو بوټو په نورو باندې هم منفي اغېزه کوي هغو ته یو ډول مرضونه پیدا کوي غوښتنه څه دی دولت غوښتنه مو دغه دی چې باید نور ولس تعمالي کار وشي په دې سړک باندې که څه هم غوښتنې شوي دي و مطلب له څو ځله ولسونو دغه لاریون کړی دی مدني حق یې په لاریون غوښتی دی نو هیله مو همدغه ده توقع مو همدغه ده چې دغه سړک نور په عملا ډول جوړ شي په عملي ډول ځکه ولسونه نور له ودو ستړي شوي دي عملي کور ته ضرورت لري آی صاحب نوم دې څه دی د کومې سیمې اوسېدونکی یې نوم مې ستار دیرک منګل دی د جانخیلو دارې د هلمند خیل او د میدت کلي اوسېدونکی یم دلته څومره بیا رغونه شوې په کومو برخو کې شوې ده دومره کاله څه شی جوړ شوي دي یاره خو داسې یو موږ بوړی چې په بوړي مشهور دی دا کار مخکې په شوی دی هغه کردي په وخت کې شوی دی او نور داسې لږې لږې د خیریه ټولنې کومې مرستې چې دي د مؤسسو دا لږې لږې شوي دي داسې پوره کار موږ ته نه دی شوی مهمې پروژې دلته څه شی دي چې باید جوړې شي مهمې خو زراعت مهم دی او د داسې چې مؤسسې د سړکو دغه ته موږ اړتیا لرو باید جوړې شي غوښتنه مې د لوړو چارواکو نه دا ده چې موږ ته خپل سړک ورغوي جوړې کړي په اساسي ډول باندې ځکه چې موږ د څو یعنې 20 ورځې مخکې موږ په لاریون مو راویستلی و سولیز نوم یې سولیز لاریون و دا چې که د موږ غوښتنې د لوړپاکې چارواکي ونه مني او په موږ ته په د کار پیل شروع نه کړه نو موږ بیا اخر کې د ظاهرجن مظاهره کوو انشاءالله که ضررونه یې د سیمې ته څومره دي ضررونه خو انسانان خو څه کوي چې مرغان او دغه کوم دغه ضررتونه چې تاسو ګورئ لکه د کوم شیان چې کرل شوي دي هر ته منفي اغېزې راوړي ځکه منفي اغېزې په کوي په دغه باندې هغې جملې نه اوس د موږ خلک دي که بډاګان دي که سپین ږیري کار ته دي د زکام د مریضیو سره سترګو بیمارۍ د پوستکي بیمارۍ داسې ډېر بیمارۍ لاسته راوړي چې بالکل یو تعداد زیات دی نو په سلګونو په زرونو کورنۍ دلته فعالیت لري مطلب دلته اوسېږي استوګنه لري او ضرورت یې بالکل زیات دی خبره مخکې ته وکړه ما یادونه وکړه چې بیمارۍ زیاتې دي او نوره دغه کوم زراعتي ځمکې چې په دغه باندې بد اغېزه کوي موږ تقریبا چې 10 دنه روانېږو تقریبا 9 کیلومتره لارې 10 دنه جوړېږي او ما ورته چې دلته ولاړ یو د شهرنو ولسوالۍ پورې دا تقریبا 9 کیلومتره لار ده 9.5 کیلومتره موږ په غنټو نه رسېږو ولې سړک خراب دی بالکل سخت زیات توان اړولی د موټر دغه غټ ګاډي پسې نو اوس موږ په غنټه کې رسېږو په 1.5 غنټه کې رسېږو که دا موږ ته په صحیح اساسي ډول جوړ شي انشاءالله 5 منټو کې موږ رسېږو
عزیز صاحب دغه ځنګل چې دلته په دلوړي کې ایښودل شوی دی دا کوم وخت و چا کېښود او په څه ډول و څومره یې دوام وکړو د دغه ځنګل اوس یې ګټه څه شی رامنځته کېده دا څه وشوه چې دا جرمنیان چې راغله په دې منطقه کې کومې آبادۍ چې کړې کوم کورونه یې کړه په دې منطقې کې خلکو ورته وایي چې دا جرمنیان مه روانوئ بلکې ما ته یې ووایي دا کوم وخت و د چا پاچاهي وه د ظاهرشاه بچی وه ښه زه د ظاهرشاه د نادرخان د ده پلار نه وروسته د ظاهرشاه ما په یاده ناست دی ها خو داسې وو چې هغه د ده بچي وه هر څه چې و د ده په کار و بار کې هېچا لاس نه شی کړی تېرولی او کار و بار نه شی کړی نو بیا د جرمنیان چې راغلل کار یې څه رقم شروع کړو دلته بیا جرمنیان چې راغله په دې ځنګلو کې لګیا شوه پروژې یې جوړې کړې سرې تخمونه دا کورونه یې کړه نو په دې کې دا شورنې شروع کړه چې د ځنګلونه یې جوړول نور آبادۍ یې کړې نیالګي یې خو چا پرېښودنه دا لرې کړه د دې منطقې نه که نه دغه منطقه کې به ورته چې دا وطن بالمزوي خرابوي خراب یې کوي نو بیا په یو ښار کې ده ورتلي وو چې صحیح دی که جرمنیان بالموز وي خره نه باد خو نه دي بالموزان تاسې په کور کې خره لرئ فضل محمد خان ورته وایي خره دې کوره لرې کړو دا خو ډېر بد پلیت دی خو چا دې خو لرګي وروړو چې زه پروژې په جوړوم بیا خلکو د منطقې کار ورسره کو کارګر یې بله ځای راوستلي نه تنخواه یې ورکولې کارګر یې دا د منطقې خلکو چې پیسې ور دي بیا جرمنیانو ورته خوښ شوه تنخواه یې ورکولې په ځنګلونو کې کار ورسره کوي ونې ورسره لګولې نیالګي هر کار خدمت کې پیسې ورکړي نغده پیسې ورکړي بیا د پروژه خلاصه شوه که نه پاتې شوله جرمنیان وتښول ذاتي نیمه پاتې شوله بس دوی چې کله لوړه جرمنیان لوړه لکه اوس په دې منډیه کې وو ځنګلات یې ساتل پروژه وه هلته زه راغلی وم دلته د موږ په منطقه کې وو کله چې تله یو مخې چې لوړه هر شی پاتې شوه خپل وسایل یې ځان سره یوړه خپل وسایل یې ځان دا یې د ظاهرشاه په وخت کې وړل که د انقلاب په وخت کې نه نه ظاهرشاه په وخت انقلاب کې خو زه دا خبره درته وکړم چې انقلاب چې شروع شوی دی زه په دې کې ډېر عرض لرم د افغانستان علماو ته مشرانو ته تر کشرانو پورې ډېر عرض ورته لرم چې افغانستان چې انقلاب شروع شوی دی نه لیډر جوړ کړی نه جمهور جوړ کړی څومره جمهوریان چې په دې افغانستان تېر شو نه دغه جوړ کړی نه لیډر جوړ کړی ړانګ یې کوي ړانګ یې کوي قدرمنو لیدونکو دلته د جاني خیلو په دره کې چې ګرځي نو یوه پراخه دره ده ښې اوبه لري ښې زراعتي ځمکې لري خو خلکو یې تر اوسه باغدارۍ ته داسې پاملرنه نه ده کړې یا دلته خلک ورسره نااشنا دي یا علاقه نه لري اوس نوي نوي باغونه یو ایښودل شوی دی دغه سیمه د باغدارۍ دپاره ډېره مناسبه ده که څه هم غرونه یې ښه ځنګلونه لري جنغوزي به هم لري خو خلکو یې اوس هغه د پردیو مزدورۍ نه خسته شوي ستړي شوي دي د غمځکې کاروبار ته یې په وطن کې علاقه پیدا شوې ده عزیز صاحب نوم دې څه دی زما نوم ستار زیرک منګل ښه منګل صاحب دلته دغه خلک لږ ځمکې لري که ډېر یو کور څو جرې به ځمکه لري مخکې خو ځمکې ډېرې وي خلک هم اوس نفوس زیات شوی دی ځمکې کمې شوي دي او خلک پې زیات شوي خلک پې زیات شوي دي
نو په دې ځمکو کې څه کرل کیږي؟ حاصلات خو دلته وریجې دي او دلته غنم هم کرل کیږي، دا حاصلات دي. سبزی هم کرل کیږي. سبزی باغداري ډېره کمه ته سترګو کیږي. دا یو باغ په فصل کې معلومیږي. پخوا باغونه وو نه وو، ولې نشته؟ دلیل څه شی دی؟ پخوا خو د انقلاب نه پخوا لکه موږ نه وو او وخت ماشومان وو، خو د پلرونو دا کیسې کوي باغونه وو خو کم و چې خلکو د دوی پیدې ته پام کړی دی او اوس خلکو کوشش کړی دی کس دغه باغ د مطلب دا نه وای دی داسې ډېر باغونه خلکو ضرورت ته توجه کړي انشاءالله باغونه به کړي باغ ته کې یعنی باغونه شروع شوي دي. باغونه شروع شوي دي. کومې ونې ښه حاصل کا دلته میوهدارې؟ ما په آن باندې دلته خو مڼې هم ښه حاصل ورکوي او ننګروسي دغه انار چې ورته وایي دا هم صحیح دي. داسې الوچې چې دي او دلته مونږ په لهجت تنسوکو ته دا هم کار ورکوي. دا هم کار کوي. په غرو کې خو ځنګلونه معلومیږي. دا جنغوزي لري دا غار کنه جنغوزي نه لري؟ جنغوزي لري خبره ځنګل لري. مخکې خلک نه پوه وو دا د اسوان لرګي د کور دپاره به د اسوان دپاره چلغوزي راوړل آب یې وهل. اوس یې خلک په ارزښت پوه شوي دي چلغوزي څوک نه وهي. هلته یې ساتي الحمدلله موږ نه ښه. مثلا سږ کال تا برخه وه تاسو غر لرئ که نه لرئ؟ زه خو غر لرم خو ټول عمر مې په سفر کې تېر شوی دی. ښه په سفر کې نام خدا ټول خلک په سفر یوازې سفر کړی دی. نه څومره غر لرئ څومره جنغوزي ساک در ورسېدل د جنغوزۍ پیسې؟ تقریبا د جلغوزۍ پیسې خو لکه 2 لکه پیسې موږ ته رسېدلې دي په کور باندې. ښه نام خدا. اوس به راشو د سعودي مسافرۍ ده په کوم ځای کې وي؟ سعودي کې وي، عربو په کوم بل ملک کې وي، چېرته وي؟ تقریبا 18 کاله کېږي اکردي په اوله دوره کې دلته یم 18 کاله مې په سعودي کې کېږي او سعودیه کې بیا ریاض دودمي کې هم طایب کې مې هم کار کړی. څه کاروبار دی کو هلته؟ کاروبار خو ما ټوله دکانداري کړې ده. دکانداري مې کړې ده. څو کلان مې چې تللی وي؟ یاره 21 کلن مې تللی. 21 کلن. بیا د اول مسافرۍ خو ډېرې سختې وې، تلیفونونه نه وو که وو ډېر په څو کالو کې تلې په څو کې راتلې؟ اول ځل زه چې لاړم کور ته بیا 5 کاله بعد راغلم 5 کاله مې په مسافرۍ کې تېر شو. نو غونډې ټوټل څو کاله؟ ټوټل 18 کاله مسافرۍ مې کړې وه. هغه وخت مجرد وې که واده ماده درلود؟ مجرد وه. ښه مجرد خو خیر. ښه بیا په د آخر وخت کې د مسافرۍ خو د تلیفون ډېر اسانه کې کور څخه به غږېدې تلیفون به دې کا مېرمن او بچیان به دې لیدل. نو تلیفونو مسافرۍ څومره اسانه کړې؟ یعنې په اول ځل چې کرزي دوره وه هلته تلیفونونه دومره نه وو. اول خو ډېر مشکل و لکه مخکې ما یادونه وکړه چې کله سټلایټ پیدا شو په افغانستان کې نو زه د خپل پلار سره غږېدم نو ما دا سوچ کې وم لکه زه چې خوب ګورم پلار ته مې خبرې کړې. اوس چې نیټ فعال شوی دی نیټ کې غږېږو مسافرۍ سنه ته نیمه په آخر وخت کې بیا چې په د نورو موبایلو کې بیا چې کله د تېره خیر کې نیټ فعال شو په د تمامه دنیا کې خور شو نو په نیټ کې مې ډېر خبرې کړې. نه کور دې لیدو؟ کور مې لیدو. خو دلته خو یو مشکل دا دی چې ته دلته چې ولاړې د تمکنۍ ولسوالۍ د جانې خیل او غزدلې منطقه چې ده په دا کې نیټ ډېر کمزوری دی سړی خو نشي خستی. خو بیا هم پایې نشته که پایې ضعیفه دي پایې شته خو باید موږ دا وغواړو دا ټوله ځوانانو دا هیله ده چې دا حکومت نه غواړي چارواکو نه غواړي چې دا لږې پراخه شي او موږ ته د 3G خاصي کار شروع شي. نو بیا به چې د مېرمنې څخه کېدې زړه دې لږ باغ کېدو څومره خوشحاله کېدې که ژړا درتلله؟ ژړا خو نه ده راتللې خو کله به چې پلار سره کېدم بیا به ژړا راتله. نو مېرمن به په دا تلیفون کې نه درته په کار کېدله چې مسافري ډېره کړې زه راځه چې څه دې جوړ کړي څه دې کړي؟ نه غوسه نه ده کړې هغه دومره جرأت نه لري که نه چې دا خبره وکړي. خو خیر پلار به ما نه وختونه ډېره کوله. هلته ستونزې زیاتې دي په سفر کې خو ټوله ستونزه ده مشکل زیات وي. ښه یوه بله مهمه پوښتنه څخه کومه هغه د هغه ده د سعودي د خلکو راویش د افغانانو سره د نورو مملکتونو د خلکو څه توپیر درلود که نه ټولو خارجیانو ته په یوه سترګه ګوري؟ د نورو په پرتله د افغانانو قدر وو لکه بنګالیان و انډیان یو به زموږ جامې اغوستې. موږ په پوښتنه تنه وکړه تاسې ولې موږ لباس کوو؟ هغه وویل چې که چېرې موږ د افغانانو لباس ونه کړو بیا موږ راټولی کېږو او چې کله موږ په غاړه کې د مطلب د افغانانو کمیسونه وي جامې بیا موږ ته د عزت په سترګه ګوري. ښه د زموږ د برنامې په اساس باندې خپل ملګرو ته سلام او پیغام لرئ؟ والله پیغام یې دا دی چې دوی باید وطن ډېر غریب دی باید خپل وطن ته کار وکړي مزدوري وکړي دا نه چې دوی نیټ ته پراته وي. ډېر داسې مسافر شته چې ما په خپله راټولي دي فیسبوک ګوري شپه ورځ ګوري نو سبا یې بیا کار ته نشي پرېدلی. هلته چې صحیح کار ونه کړي خپله افغاني ته یا مطلب عربي ته هلته بیا نه اخلي. نو پیغام دا دی چې دوی باید نیټ استعمال نه کړي دوی خپله مزدوري وکړي په خپل وخت او خپل وطن ته بودې راوړي ځکه موږ وطن
نوره خو ته کې چې پلاستیک یوه کیس ته ضرورت لري بېشک حاجي صاحب درته وایي نوم دې څه دی یېره دې کله کړې حاجیان خو یېرې نه کړی وي نوم مې سیده جان دی پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د سلیمان خیل اوسېدونکی وایي د سعودي مسافر یې څومره وخت یې په سعودي کې تېر کړی سعودي کې مې 14 میاشتې مسافري کړې ده اوس تازه تللی نه تېر کال لوړم اوس راغلی یم چې یوه نیمه میاشت کېږي چې اوس راغلی ښایي نه وای تللی نه وای تللی ډېر کلونه خو دې نه دي تېر کړي نه مخکې مې په دوبۍ کې ډېر ټایم تېر کړی ښه په دوبۍ کې دې ډېر ټایم دوبۍ ښه ځای وه که سعودي ښه ځای دی یاره سعودي ښه ځای دی ځکه چې د مسلمانو بیت المقدس ځای دی دا ښه مقدس ځای دی دا مسافري د څو میاشتې هلته 14 میاشتې دې تېرې 14 میاشتې مې په سعودي کې تېرې کړې مسافري سخته ده که اسانه ده د عربو د عربو مسافري خو ډېره زیاته سخته ده ډېر تکلیفونه پکې دي ډېر مصیبتونه پکې دي ځکه چې د پردي لاس لاندې به ته 4 ساعته زندګي تېروې څه کاروبار دی کو هلته په سعودي کې بس دا د لاس مزدورۍ دي چې بلډینګونه جوړوو کورونه جوړوو بس لاس مزدوري ده دا کوو دا کوئ ښه د میاشتې لږ پیسې ته جوړېږي که ډېرې د میاشتې بس همت څه خبره ده که د همت وکړو نو ښې پیسې جوړېږي ځکه چې د موږ وطن په نسبت یو دوی مزدورۍ څه نه څه پیسې درنده ده څه نه څه پیسې جوړېږي که د همت ونه کړو نو بیا وطن خلک د موږ نه بیا ښه دي ځکه چې کور کې تو ته سترګې وي چې دا لوړ دی مسافري کې مزدوري وکړي څه نه څه بچت وکړي خو که تو په هغه نه فکر نه شو په مزدورۍ نه په فیسبوک په خوب دې فکر شو بیا به ته بیخي بېهیلې راشې وطن ته بېهیلې به راځې اوس خو دا تلیفونونه ډېر ښه شول پخوا به خلکو خطونه لیکل بیا چې ټایپونه را پیدا شول پیتې به یې ډکولې مسافرو اوس خو تلیفونونه شول خصوصا دغه لوی تلیفونونه چې تاسو ویډیو یې وینې ته د هغه وینې ته دا وینې نو د ورځې څو وارې په کور څخه غږېدلې بس موقع خبره وه کوم وخت به موقع پیدا شو بیا موږ خپل کور ته غږېدو کلیو خلکو سره غږېدو چې کوم وخت به موقع نه و بیا نه غږېدو بیا نه شوی غږېدلی خو موږ اکثریت وخت د مزدورۍ طلب ویلو ځکه وطن غریب دی موږ د ګاټې په خاطر لوړو تلیفونو ته مو ډېر ټایم نه دی ورکړی میاشتې څو روپۍ درته پاتې کېدې په مزدورۍ کې د افغانستان څو روپۍ افغانۍ بس افغانۍ داسې وښیه چې د 14000 12000 تر 15000 پورې دومره پاتې کېدی مخکې چې دلته وطن ته راغلی سعودي ته ګورې د خلکو ژوند ته ګورې او دلته وطن ته ګورې وطن ته دې څومره زړه بدېږي یاره که په رښتیا سره ته ووایم چې څوک چې د وطن قدر نه لري هغه سفر دې وکړي چې د وطن قدر سره پیدا شي موږ سره د وطن د خلي خلي د بوټي بوټي د انسانانو د هر چا قدر سره دی موږ خپل وطن ته وفادار یو چې تر څو خپل وطن ته وفادار نه شو موږ وطن به داسې ړنګ وي عرب خپل وطنو ته وفادار دي وطنونه جوړ دي موږ خپل وطن سره بې وفایي کوو هغومره موږ ته پردي لاس لاندې مزدوران یو هېڅ موږ هغه نشته نه مو د بل چا سره قدر شته نه مو په خپلو منځو کې اتفاق شته نه مو یو بل ته قدر لرو چې کم از کم موږ تاسې خپل اتفاق جوړ کړو خپل وطن قدر وپېژنو نو بیا به انشاءالله موږ تاسې زندګي ښه په مخ روانه وي موږ ډېر ښکلي خلک دي ډېره ښکلې منطقه ده خو څه شی دی چې موږ تاسې بې اتفاقي بیخي زیاته ده وطن سره څوک مینه نه لري کم از کم جهالت بیخي زیات دی چې کله جهالت وي بیا ته وروره هغه په مخ نه ځي وطن دې په مخ نه ځي قدرمن لیدونکو بیا هم د جانخیلو په دره کې یو د سلیمان خیلو په سیمه کې دلته په یوه حجره کې چې یو ډېر مشر سړی چې د قومونو او د جرګو د مرکو سړی دی ډېر پخوانی سړی دی
داسې په دې منګلو کې په د جانخیلو کې پخوا جرګې مرکې څه ډول وي، اوس د جرګو مرکو ارزش څومره پاتې دی، خلک څومره پابند دي، مشران دلته اوس څه رول لري، پخوا یې څه رول درلود په کلیوالو سیمو کې مثلا په مسایلو او جنجالو کې چې هلته به پېښېدل. نورې پوښتنې د حاجي صاحب نه کوم. حاجي صاحب محترم، نوم دې څه دی؟ څومره عمر سړی تقریبا؟ زه د ما نوم دی حاجي احمد نور، د څه کال 90 کالو ته رسېدلی یم. نامخدا دا خو ډېر عمر سړی یې. ښه حاجي صاحب، ته چې یو وخت ځړنکی وې دلته خو د لوی پکتیا بیا خصوصا د منګلو د قوم جرګې مرکې ډېرې قوي وې، مشرانو ډېر مهم رول درلود، د سیمه اداره کوله. هغه وخت چې تا په یاد کېږي هغه وخت جرګې د اوسنیو جرګو سره څومره تفاوت لري؟ د هغه وخت دغه وخت د جرګو سره ډېر تفاوت لري. نه پخوا جرګې مرکې خو ډېرې پخه وې، په پابندۍ وې، په ډېر په عزت وې، په قدر وې، د چا سره زور و ظلم ته یې څوک نه پرېښوده. د منګلو داسې یو اتفاق و لکه ځان ته حکومت، ځان ته جمهوریت، نو دومره اتفاق کې و، د زور ظلم ته یې څوک نه سره پرېښود، قتل قتل ته یې څوک نه پرېښود، د غرو جنګو ته یې څوک نه پرېښوده. اوس خو بیخي داسې بېغوره شوه. هغه وخت به چې یوه بادي دښمني پیښه شوله نو حل کول یې څه ډول و؟ حل کول یې دا ډول و چې هغو خلکو په مخ کې د بدۍ د خلکو سره صلاحیت غوښتو، خیر یې غوښتو ورته، او رشوت او غداري نه وه، د قوم غونډه یې کړه. او وخت به چې یو قتل وشو یا سهون یا قصدن، بیا یې پوس څه و؟ جرګې مرکو څه ورته ایښول؟ مثلا د قصدن ته څه شی و او سهون ته څه شی و؟ قصدن ته داسې و چې هغه ته یې پور تړل و، بیا به په دې کې څه پیسې او څه مځکه او څه یو جلکۍ دا ورکوله. او اوس په ساون کې بخل دي، بخل و. اوس بخل و، که بخل و چې ساون کور به وکړی بخل به و، ځکه چې هغه ساون شوی قوم به ورته راغی، سوال او زوری به ورته وکړې، هغه به بخښنه ورته وکړه، او هغه سړي بیا غرض نه ویل. هغه نجونې چې په بدو کې ورکولې پخوا وخت کې، هغه ښه کار و که ناوړه کار و په اصطلاح؟ هغه د شریعت نه مخالف کار و، او ځکه خراب کار و. خو د دوی څه شی و چې بل واسونه جوړونکي یې کړه، که نه یو کار خو خلاف و، کار خلاف و، د شریعت خلاف. هغه پخوانی بدۍ او دښمنۍ دلته په دې منطقه کې چې پخوانی د پلارونو د نیکو نه پاتې دي، یا پردي یا مثلا خیلي، هغه اوس داسې حل شوي پخوا یا اوس حل شوي، که ځینې اوس هم پاتې دي په اصطلاح دوام لري؟ یعنې اوس خو زه رښتا خبره کړم، پخواني رواجونه، پخواني تعهدونه دا اوس نن سبا په دې زمانه کې نشته، کم شوي دي. کم شوي دي. یوه بله مهمه مسله چې د لوی پکتیا خلک ډېره یادوي او په ټول افغانستان کې وایي منګل پخوا ډېر ترخه خلک وو، په ډېر زر به یې جوش اخیستو، ټوپک ته به لاس کو، بیا به کار ترې خراب شو. دا خبره رښتیا وه که رښتیا وه؟ دلیل یې څه شی و؟ دا بیخي رښتیا وه. اوس خو د منګلو چې څه مشهوران پیدا شوه، زه خو صفا خبره کوم چې ټول د پیسو زمان دي، په پیسو مبتلا دي، پیسې خوري، چې پیسه وخوري نه په قوم باندې نه په ځان باندې. دغه د چیغې ایستل او د ډول ویل پخوا چې چېرته به لښکر وته، د هغو کیسه څه رقم وه؟ یو دا اتفاق و چې په دغه کلي په قوم کې به کومه شپې یا ښه او بده پیښه شوه، هېڅوک په کور کې نه پاتې کېده، هغه پسې ورته هغه سړي بندوبست یې کوي، هغه سړي عزت یې کوي، هغه سړي خدمت یې کوي، دښمن یې نه ورته پرېښود. اوس چې د یوه په کور نه دښمن نه وځي، زرواکی په نه وځي، بل په بل کور کې چکچکې ورته وایي. یوه بله مهمه مسله پخوا داسې وه چې اگر په ټولو پښتنو کې وه، خو بیا په لویه پکتیا کې ډېره وه، هغه دا وه چې د بل ځای نه به یو سړی راغی، یا به یې قتل کړی و، یا به یې یو بل خراب کار کړی و، بیا به یې پناه راوړله یوه قوم ته. دلته که منګلو ته چا داسې پناه راوړله نو بیا منګلو ساته که چا قتل کړی و، څوک یې وژلي و، پناه به یې راوړه. بیا منګلو په قوم کې رواج څه و د هغو مسلې؟ یوه قوم کې دا رواج و چې هغه نفر به ساته، که د یو سړي کې کوم تیری زیاتی وی او په سړي کې قبر وی، تیری کړی وی، زیاتی کړی وی، زیاتي ته منګل هم نه پرېږد. دا ملاتړ به نه کوي چې د ته قبر دې کړی دی، زیاتی دې کړی دی، سړي قاتل دې کړی دی، منګل دې ته نه پرېږد. یعنې ورته کینووایي ورته خپل حق ته یې رسوه، حساب کتاب ته یې رسوه، ناجایز ته زور نه ورسوه چې زه ناجایز ورته کړی وی چې دا سړي قبر کړی دی، زه قبر کړم. دا یې نه کړل. نه خیر غوښت. حکومت خو په هغو وخت کې ډېر کم و، ضعیفه و.
بیا کوم وخت چې حکومت دلته په شاریناو کې یا دلته جوړ شو بیا داسې واړې غوټې مسالې حکومت خلاصولې که نه ټول مسایل په قومي مشرانو باندې تړلي وو دلته چې د ظاهرشاه حکومت کوي شی په پکتیا کې په عمومي پکتیا کې په نورو دولتو کې خو مخکې نه کوي وو په پکتیا کې چې کوم وخت کوي شی بالکل د جرګو کور به د حکومت په هغه وو په صلاحیت وو په صلاحیت د حکومت و چې هغه به ورته ووایي چې منډې تاسې ورسره لوړ شئ پنځه کسانو سره کښېنئ د خلک سره جوړ کړئ که دې جوړ نه کړه ما ته یې لاس ښه راکړه زه بیا پوهېږم کورم پرېږدي وایي دا ټول د پکتیا او د خوست خلک داسې وایي چې فیض محمد خان والي وو که نایب الحکومه وو نایب الحکومه وو وایي دلته په ټولو ځایو کې چې سړک تېرول منګل ډېر شاخ او توند خلک وو نه یې پرېښول سړک جوړولو ته یې نه پرېښود بیا څه دلیل وو چې سړک ته یې نه پرېښود خلکو څه فکر کوو چې مثلا ځکه کیږي یا مثلا بله داسې قوه راځي یا حکومت نه منو که نه د ناپوهۍ په اساس باندې یا د بلې ویرې په اساس یې د سړک ولې نه پرېښود دا به چې کله حکومت ورته ووایي چې یا سین فرار وکړه یا سړک درکې تېروم نو بیا به ورته وایي چې موږ سره نو در بابا قرار کړی دی موږ د سړک نه منو شینپري نه منو دا داسې وي چې منګل سړک ویر کې ورته دا سړک تېر کې داسې چې موټر روشي حکومت روشي د مخلوق کفر ته ووځي کافرېږي دا خرابېږي مکتب ته یم مکتب ته چې لاړ شي هغه هم کفرېږي خرابېږي سړک چې تېر شي دا هم خرابېږي بالکل سړک نه ورکوو نه ورکوو نو بیا یې سړک هم تېر کړو نو بیا یې داسې تېر کړه چې خوست کې خلیصې ورکړه د منګلو مشرانو ته هغوی چې خلیصې وغوښتې هغو کشرانو ته ووایي چې ډېره ښه خبره ده نایب الحکومه به ورته وایي فیض محمد خان چې داسې به کوئ چې په سړک کې به تاسې په غوره لار روان وئ مړ و ژوندی و ښه و بد و د پښاب دې نه لګېږي زه چې مړ شم ته به دعا کوئ خو هغه خو رښتا فیض محمد خان و خدای دې الوګار کې دی ګلې ګلزار وکړي هغه وخت چې پخوا تاسو ډوډۍ خوړله لباس هم اغوستو هغه وخت زیات خوراک او څښاک او لباس او مثلا چای هم اغوستل چای هم خوړل زیات مخکې زموږ دا لباس و چې یو ولما به راغی په کور کې د شفتالي صبح یا د مستو یا د شودو یا د کور غوړي دا به موږ د عزت خبره وه چې ورته کړم وو جواری به و دا ټکالې م نه وې او داسې بسترې م لرلی چې په هغه کې یو بستره کې زه ته ورته علما به راغی هغه کې موږ علما پټه وو او د چا کره به چې لاړې د قدر د عزت به ډېر ذلیله شوی چې د څومره قدردان دی د څومره عزتمند دی هغه به په جواري کې تا ته مستې و یا تروې یا چی کور غوړي وچول او ډېر په عزت سره به اوس په دې زمانه کې خو قدر عزت نشته یوه تختۍ پیدا کړ د په لاس کې به دغه درته ګرځوي تاسو را جا مجلس ته په هغه به ګوتې ولیدلې کوي دا جا مجلس یې دغه شو لباس خو زموږ داسې و چې دا خمتار اختون هم ډېر په کمزورۍ خلکو ته رسېده چا به سړی و چا به د وژغنو چکونه دغه پرتګونه کړل ژوند د زندګي ډېره ذلیله وه ډېره ذلیله وه خو غیرت مکمل موجود و د ودو مسایل څنګه وو مثلا هغه وخت تا په سن سال کې چې ځوانان وو ته د پیاد کېږي ولورونه څه وو بیا په واده کې څه خوړل کېدل څه لباسونه استعمالېدل ناوې ته او زوم ته خو په مخکې وخت کې خو داسې وو چې موږ د ما په یادو کې په 15,000 افغانۍ په 14,000 افغانۍ په 20,000 افغانۍ یو واده کېده هغه پیسې به ډېرې کمې پیدا کېدې به نه نو چې کم سامان به ورته پیدا کړی هغه کور والا ته داسې به کړه چې د ما په یادو کې داسې خلک تله چې په یوه جوړه څپلۍ ټل ته ورته تله چې د ما خور و لور ودیږي ټل نه به څپلۍ ورته راوړي د پاکستان نه به د ربړي د څپلۍ ورته راوړي چې دا پلونکۍ ودیږي د ما په یادو کې د خوست د مزار څپلۍ موږ ورته راوړي